بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الصرف. حجی مخکې موږ مناسبت ذکر کړو چې بای سلام کې د هغه بیعات او بیان تر سلام پورې شوی او چې هلته عوضینو کې د قبضې مجلس کې قبضه کې قبضه نه و ضروري. او به موږ ویلي اوس د هغه بیعات او بیان کوي چې په مجلس کې پکې هم قبضه ضروری دی، اشاره کار نه ور کوي. بیا هغه دوه قسمه یو هغه چې په یو عوض باندې پکې مجلس کې قبضه ضروری، هغه بیا سلام وا، او دویم هغه چې هغه کې په عوضینو مجلس کې قبضه ضروری چې هغه بیا صرف ده. نو دا غي نه فارغ شو واستدي بیان کوي. وکشيخه صرف اولی لغوي معنی کوي او ذهن کې دام کې نه وای دا د کتاب البیوع اخیره کتاب ده او په بای دای اخیر ولی ذکر کو په بای کې د سمن حیثیت چی د وصف وی او په بای سرب کې د سمن او بای په سمنو معنی وصف قصه بږي ټوله او وصف چی د موصوب نشاته نو د سی وای د اصل نشاته رستوی بزکی رستو ذکر کئی. لغت کی سرب چه ده نقل تویلی کی نقل خپل صاحب ده هدایه بیان کرده یو او بیا سرب تا بیا سرب زکوی چه ده کم مجلس کی نقل ده یو عوض یو کس نبل کسته کیگی و ده غشان دبل عوض دبل کسنا دیول کسته کیگی نقل بکی کیگی ده هاتو العوضین ده یو نبلتا. او دویم خلیل نحوی چې ده کنه لغوي هغه دویمه د سرب معنی ذکر کړی دا زیادت او بیا سرب کې چونکی یو طرف تم سمنی بل طرف تم سمنی سمن د عین نه خصوص پیدا نه لی پیسې څوک خوري نه سمن عین نه څوک پیدا نه لی خو زیادت یې پکې مقصود وي. نو د سرب معنی د لغوي زیادت او بدی بای کې مقصود زیادت وي نو ځکه او تصرف وي. بای سرب لغت کې څو معنی شولې دوا یو نقل بل زیادت. نقل دا معنی وتول سرب وتولي وي د نقل د معنی په اعتبار سره ځکه چې مجلس کې عوضین نقل کیږي د یو نه بلتا خنو به صرف چې زیادت په معنی دی وتولي وي ویجی مقصود چونکہ اغا عین شیخ خورل نہیں بلکہ زیادت مقصود بھی او دیکم زیادت مقصود بھی نو د زیادت پوجولنم کی خودلو صرف. اصطلاحی معنی صدا اصطلاحی معنی خپل صاحب د قدرت ذکر کړي اذا كان كل واحد من عوضيهم من جنس الاسمان کله چې ببای کی هر عوض چی دا د سمن د جنس نه به دې ویل کېږي بیا صرف. دې مجموعي تور درې صورت جوړيږي ما ته لګ برو غوړې یو د ذهب بیا په ذهب معنی دا د دینار بیا په دینار یو د فضه بیا په فضه معنی دا د درهم بیا په درهم او یو د فضه په ذهب معنی دا یعنی د درهم په دینار باندې مجموعي تور د بیا صرف د غدري صورتونه دي. او بیا صرف چې دا حضرت وی دا صرف خلقی پیسو کی چلیږي ښا چې هغه ذهب او فضه یعنی درهم او دنانیر دي او کم چې خلقی پیسې نه فرضي لکه د مروج کرنسی اعتباری دي کې تبادله ته بیا صرف نه ویل کیږي دا بیا صرف نه ده. نور قصه وګورئ وتا قال قدري مولا فرمایي صرف هو البيع دا بيع تویل کیږي دا غبیا دا اذا كان كل واحد من عوضيه چې وی هر واحد بدوړو عوضینو کې من جنس الاسماني دا د جنس د سمن نوي سمي به لغوي معنی بیان اوس کې دا خو اصطلاحي وا مسما شول دا بیا دا عقد به بویا سرب باندې سمي دا عقد مسما شو به بسرب باندې ولي للحاجه الى النقل زګه دې کې حاجت وی نقل تا فی بدلی بدوړو بدلونی کی نقل کم زنه کم زیتی من ید الى ید تا نقلی کنا او صرف هو النقل
هغه نقل ته وي ورد او رد ته وي واپس ایت لغتن د لغت په اعتبار سره دغه وجه مونږ ویلیو چې سرب معنی د زیادت او دې کې مقصود څه وي زیادت وي او لانه یا وجدادا لا يطلب منه مقصود نه د دینه مطلوب نه د دینه الا زیادت مگر زیادت وي ولی زیادت مقصود وي مطلوب وي ځکه چې دا سمن چې په سمنو کې دغه سمن خو به نه هیڅ خوري نه کنه اذ لا ينتفع بعينه ځکه نفع نه حاصلېږي په عین د عوض باندې نو مقصود څوک وي زیادت وي او صرف هم زیادت ته وي او صرف هو زیادت لغتن او صرف زیادت ته لغت په اعتبار سره وي کذا قاله الخليل لغشان خبره امام خلیل ذکر کړی دا هغه خلیل کوم مشهور امام دی دا شیرونو میرونو قسم د جوړي ټولې د ایجاد کړی وي ومنه سميت العباده النافله صرفا ولې به عبادت نافله صرف ویل کیږي ځکه هم زید وی کنه په فرض باندې مسما کیږي عبادت نافله دا صرفن بصرف باندې حدیث کې د بیان راغلی نبی له سلام فرمای من انتما الولد الى غیر ابيه څوک چې یوزي داغه د بلار نه علاوه بل چاته منسوب کی د پلان کیږي د قصدن دا کوي نو داغه سزا ده چې لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الله بتنه نفل قبول کی او نه به فرض قبول کی خجی وسه مسائل د واقع شیدا خو لغوي اصطلاحي معنی وا اوله مساله فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفت في الجودة والصياغة ټول قصې بیا ربا کې شوی وي ښا نو که هم جنس بیا کیږي د ذهب او ذهب سره او د فضه او فضه سره شرط بداوی مولوی صاحب چې مساوات به مساوات څه یدن بيدن به هم وي او مثلا بمثلن به هم وي نو که یو یدن وبل نو به بمربای او که یدن بيدینو خو مثلا بمثلن نو کمه زیته او به هم سوي ربا به ګوري او کچری یدن بيدین وو او مثلا بمثلن هم وو البته یو کرو بل کوټو یو طرف ته دراهم کرو بل طرف ته دراهم کوټو وې دغه اعتبار نشته دې خو موږ بار بار بیان وکړلو چې کله د اموال ربیه او بیع تبادله هم جن سره کیږي نو پرونم دا موږ ویلیو به پکې وسب له اعتبار نه ښه جيد او کرتو کوټتو بل اعتبار نه فین باع فضه بفضه او ذهبا بذهب لا يجوز جائز بنوي الا مثلا بمثل وان اختلفت في الجوده والصياغه اگر چې اختلاف د دواړو ترمنځ وي که مختلف وي دغه ذهب فضه یو بل سره فی الجودت بجودت کې یو کری بل نه او صياغت یو دغه شان په کاریګری کې یو کې کاریګری شوی من لوخه ته جوړ شوی بالفرض والتقدير درې تولی چاندی دا لس تولی چاندی دا دغه نه لوخه جوړ دی اول طرف ته لس تولی چاندی دا لوخه ته نه دی جوړ د دراهم په شکل کې دی عام چاندی دا نو تبادله کې هم دا حکم دی لقول عليه السلام د وجد نبی عليه السلام د دې قولنا الذهب بالذهب مثلا بمثل الذهب بالذهب او الذهب بالذهب بيع الذهب بالذهب او الذهب بالذهب مرفوع ویل شي مبتدا به مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا الحديث محكم ویلو الحديث نور حدیث لولا وقال عليه السلام بلدان فرمای دا بل جز دلیل چې د جودت او صياغت له اعتبار ولې نه ورکه جيدها ورديها سوا وقد ذكرناه في البيوع كذا قسم من ذکر کړي وری باقي قال قدري مولا فرمای دویمه مساله ولا بد من قبض الوذين قبل الافتراق برغوريجي عوضين باندې با مجلس کې جدا کېدل نه مخ کې قبضه کو یدن بيدن راغله دي صرف اشاره نه د کافی کا عامه بیا کې خدا کاری چې مبیا مجلس کې موجود ای هدایت ته ما دا غنم پتا باندې بزر روپۍ در خرڅو ما کم غنم نه هغه چې پراته دي اشاره وته شوله بس دا کافی ده د قبضه شوله خدلته
صرف اشاره نه د کافی، باقاعده به هر یو په عوض باندې مجلس کې قبضم کوي. کوي نه کې نو به یو الکالی بالکالی تی جوړیږي. اگر چې ګوره زه هدایت لا درهم ورکوم هغه مال درهم راکړي او دغه درهم مخامخ پراتی دي ماته وي دغه والا او زما غم مخامخ پراتی دي وزو د مدد دروالا په یو قبضه باقاعده ونی شي. اگر کې اشاره وته وشي دا به یو الکالی بالکالی ده، دې ته به یو دین بالدین وي، دا خو ته نه متعین کیږي. او عام اشیاء کې به یو الکالی بالکالی ال راضي چې مجلس کې نه موجود اشاره متونه شي. زه هدایت ته تا باندې بغنم در خرڅ کما دا وی ټیک ده 500 روپۍ باندې زم ټیک ده 200 روپۍ راکا کله مېش پس غنم به کله درکو دا وی کله به راکې زم لس ورځې بس پیدا درکو چې مجلس کې نه موجود اوس به یو الکالی بالکالی ده. ها که مجلس کې موجود وی غنم اشاره وته وکړو اگر چې قبضه پکې ونه کی او مال روپۍ مېش پس راکې بهم به یو الکالی بالکالی ده بیل کالی بالکالی نه ده. پتن لګي بوې شوي کنه بیل الکالی بالکالی په قصه ورسېدلې هغه کې اصل کې کم شینو کې تعین معنی کم اشیاء نه متعین کیږي نو اشاره نه کافی قبضه بکیاله بد دین وزي او کم کې چې اشاره کافی تعین معنی متعین کیږي الته چې اشاره وشول اگر چې قبضه نه شوی د دین وزي. الکه دا مشهور اصطلاح ده چې تاسو په دې پوهې شوي کنه. نو ما تاسو ته ویل دراهم به دراهم وبای کې مجلس کې موجود وي خو قبضه ونه کې به هم بیل کالی بالکالی ده. او په نور اشیاء کې مجلس کې یو اشاره وشي بس به بیل کالی بالکالی نه ده اگر چې قبضه ونه شي. ها کله به بیل کالی بالکالی وي چې بيخي مجلس کې نه دواړه وزن ګوره کوم دې ته ورسېد. ولا بد من قبض الوذين او ضروري ده قبضه د دواړو وزن قبل الافتراق د افتراق نمخ کې بدن بل لحاظ سره افتراق رسو راځي. لما روينا د وجه دغه مخ کې روایت نه یدن بيدن ولقول عمر رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله عنه قول واور کنه هغه وګد د دې اخیره کې بس فرمای چې تاسو کله به کوي لقول عمر بن العاص عمر دی عمر نه عمر دی ښا عمر دی که عمر دی لکه عمر دی سید ښا دا و انسان درک سره دی برګوري هغه یو کس ته فرمایي مسلمان ته کچری ته به صرف کې کنه او ستا مقابل ته وای چې زما کور کې پراته د لراوړم نو ته مور پسې پاتې کې کور ته پسې ځه نه څنګه چې پاتې کې او ته مجلس کنه سه مجلس بدل شي او یو عوض قبضه شي په بل نه شي وځي خو نه جایز جوړيږي. وین استندرک کچری تانا طلب د نظر وکي څه مطلب الګ الګ راته وګورم بختو کې وای کنه پیسې په پوری الګ پیسې را کمل الګ راته وګوره خلک وای وګوره څه معنا مهلت راکا نو کچری تانا طلب د نظر وکي د قتل معنا مهلت درنه وغاړي ایت خل بیت او چې کور ته داخليګم فلا تنذره تو تمغور معنا مهلت مور کوا ولانه بل وجه ور لابد من قبض احدهما الک په یوم باندې خو به قبضه خامخا کو زکه که په یوم ونشي به خو به یو الکالی بالکالی د وخت مدته پړشین شو په یګه کنه به نو که په یوم قبضه ونشي به خو به یو الکالی بالکالی ده نو په یوم باندې قبضه ضروری ده چې به یو الکالی بالکالی نه وزي او یو د بل نه اولانه دي نو موږ څنګه وایو چې بدغه دی قبضه وکي به بل دیونه کی یو خو اولاد بل نه دی نه نو بس د څه وکړو چې په دواړو کې قبضه ضروری ده. ولانه لا بد من قبض احدهما بل وجداد شيء ضروري ده قبضه بدوړو کې دی و ليخرج العقد دیر بر جوز یا قد کالی بالکالینا نو په یو باندې قبضه ضروری ده اوس په کم ضروری ده نو موږ یو نشو متعین کوله ځکه به ترجیح بلا مراجعه راځي نو اوس به څه وکړو په دوړو یو کا ثم لا بد من قبض الاخر بقبضه بل هم ضروری ده تحقیقا للمساوات دیر بر مساوات قائم شي که یو باندې قبضه وشي او بل ونشي نو کوم باندې چې وشي هغه خلق قیمتي حساب ایداغه په مقابله کې چې کوم رست قبضه کیږي لہذا په دوړو په کار دلته مساوات ضروری ده. فلا يتحقق الربا از به بربان متحقق کیږي چې په دوړو قبضه وشي او بل وجه بیانی ما درته وختي ویلا ولان احدهما پر دوړو کې یو چې ليس باولا دا اولانه ده د اخرنا چې موږ په دغه قبضه وکړه په دې بلې مکه دواړه برابر دي نه فوجب قبضهما د دوړو قبضه واجب شولا سوا برابر وګورئ سواء کان دا سوا د مخ کې سره ده
تاسو لږ متوجه شئ دا سونا او چاندي دوه قسمه یو هغه سونی چې دغه نه مثلا لوخه جوړ شوی یا چاندي د لوخه ته جوړ شوی او دویم هغه چې هغه دراهیمی چاندي او دیناری سونا نو کوم چې سمن وی دراهم او دینار اخو بتین نه متین کیږي هدایت او کوم نه چې لوخه جوړ شوی خو بتین باندې متین کیږي نو سوال دا چې کله بتین متین کیږي مثلا دلسو درهم هم وزن لوخه ما سره دی او زه هدایت لور کوم بلسو درهم نو درهم خو بتین نه متین کیږي سمن دي کنه نو دا د مال باقاعده قبضه راکی ځکه دې کې اشاره کار نه ور کوي او زه دې ته صرف اشاره وکم چې دا لوخه دي شو پوه شولې یعنی قبضه دي شد نشي اشاره دي کافی شي مجلس کې لکه عام مبيو کې دا کاری پوه شوې به بس جایز دي شي ځکه چې یو بتین متعین کیږي کوم چې بتین متعین کیږي هغه ته اشاره وسی بس دا قبضه غنل کیږي مجلس کې بس دا غری قبضه وګڼل شي کنه او دا کوم چې نه متعین کیږي هغه کې باقاعده قبضه ور کلاس کې ول درهم ورکی نو نه د سم نه د سي په دوا کوم چې بتین متعین کیږي لو خیده جوړ شوی هغه کې اشاره نه قبضه کې به ور کوي ولدا حکم بیان د خبره ولې کې نبی له سلام مطلق حدیث بیان کړي ذهب او فضا کې دا نه دی ویلي چې کوم دراهم هغه کې ضروری ده او کوم چې لوخي موخي کې نه ده دا سی ویلي او المطلق يجري على اطلاقه نخم درش په تم نمبر ماده ویلی و بل وجدارک بالفرض هدایت مته غلس درهم لاس پلاس راکی او د غلوخه چې کوم دی زه د لاس پلاس ورنه کما نمنګ ویلیو د څه وخت نه بده کې لګي چې کوم لاس پلاس قبضه وشي د هغه قیمت زید وي په مقابله دا کې چې لاس پلاس قبضه ونی شي دا زید دی دغه په مقابله کې شبهتن زید دی او په باب د ربا کې شبهه هم په حکم د چا کې د ربا کې وګورئ سواء کان یتعینان برابر خبره ده کدوړه متعین کیږي کلمه سوغي لکه کاریګری په کې شوی لوخه دی جوړ شوی او لا یتعینان یا متعین کیږي کلمه ضروبي لکه درهم د ټاپه په وحل شوی د درهم کدوړه مسوغ وی کدوړه غیر مسوغ وی او یا او يتعين احدهما ولا يتعين الاخر یو بکې متعین وی بل نه لکه څنګه چې مال دې بیان وکړو لاطلاق ما روینا یو وجدار چې حدیث مطلق دې دامي ویل او دویمه ولانه ان كان يتعين ایو اگر چې متعین کیږي کم چلو خېده خو هغه کلاس پلاس قبضه ورنه کې بل کې ور کې نو هغه ولا شو دینه نشبه زیادت رااله ففيه شبهه عدم التعيين بهم په کې الګه شوبه د عدم تعین دا خبره مینه وکړي لګ برو ګورې د مال له درهم لاس پلاس راکړه او د له درهم هم وزن لوخه کزه ورنه کما او مونږ وایي چې قسم په تعین متعین کیږي اشاره وته شول بس کافی د قبضه حساب ده نبیم ټیک نه ده ولی ټیک نه ده اگر چې د لوخه جوړ شوی دی خو خلقتن خو سمن دي کنه او سمن په تعین سره متعین کیږي نه نه شبهه په کې لا وسم د دې شتره چې لکه سمانیت په کې نو بتاین دي متعینه نشي نو په یو کې قبضه وشو بل کې نه ده اورا بده کې شبهه د ادم تعین ده لکونه ثمنا خلقتا ذکر دا ثمن دي خلقتا اگر کلوخي دي جوړ شوی بهرحال فیشترط قبضه پکې بهر عوض ضروری ده اعتبار له شبهه دي پوهیږي کنه یعنی په دغه مسوق کې قبضه ضروری ده ښا فیشترط شرط قبضه د مسوق مسوق نه مسوق کم کې چې کاریګری شي لوخه دي جوړ شوی اعتبارا لشبهه فی الربا او مونږه اعتبار ورکو د شبهه په ربا کې یو قیاس کوي د ربا د شبهه په مسله باندې چلته یو کې یدن به یدین یو بل نه والمراد منه الافتراس پیږي کنه اوسوي دلته چې قبل الافتراق مسله راغلی افتراق نه څه مراد ده ولې چې افتراق نه افتراق بالابدان مراد ده نو که یو مجلس کې نه استوبل پاسې دلو نو بدن په لحاظ سره له مجلس نه بدل شوی خیر ده الا به بدلیږي چې بدن مجلس نه لري شي والمراد منه مراد د افتراق نه افتراق بالابدان ده حتی لو ذهب وورکانه کچره دواړه بلار روانوم د غشان انما بدن په لحاظ سره خلا جدا شوی نه دي کنه اگر که مجلس نه جدا شو خدواړه یو بل نه دي جدا اوس به هم ټیک ده يمشياني تدواړه روانو د مجلس نه پاتې ده يمشياني مزل کومان په یو ځل
فی جهة واحده یو سایډ ته روانو او نام فی المجلس یا دا شي مجلس کې ودی شو خو یو بل نه جدا شوی نه دي او اغمی علیه ما یا بدیو باندې به وشیر علی مجلس کې لا شتا به هم لا يبطل السرب نباتلیږي لقول ابن عمرو دا ابن عمر دی کنه دا عمر دی کنه سیده د وجه د قول د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ صحابي ته وای دا موږ د دې څخه او ته برقي بیان کړل دا ورته وای چې سونا په سونا یا چاندي په چاندي کوي خو که یو در نتللو کنه ټوپی والو تم په ډایرکټ ټوپ ووا څنګه چې مجلس بدل شي و ان ثب من سطح کچری ملګری دی ټوپ وي د چت نه بثب معه د غسر تم ټوپ ووا ځکه کا ټوپ وي او تیونه به مجلس بدل شو او قبضه په ایواز نه شي نو بس به خو به سره فاسد شي وکذا المعتبر ما ذکرناه دق شان معتبر دے کم چې موږ ذکر کو یعنی تفرق نه تفرق بالابدان مراد دے په بیا سلام کې در اصل مال قبضه مخکې تیر شي رسول مال مجلس کې قبضه کو نه هلته مجلس مراد چې د بدن په لحاظ سره مجلس نه بدل شوی او پر اصل مال قبضه وشي دا نو که وس یو پاتې دلو بلم پاتې دلو یو روانو او بیرستو په دې روانه کې قبضه در اصل مال ورکړل مسلم الیه ته واستګ ده همدغه معتبر د کوم چې موږ ذکر کړو یعنی تفرق د ابدانو په قبضه د رأس فی قبض راس مال السلام کې بخلاف خيار المخير الاکبر وګوري دا موږ ان اوس یو زور چې مخکې ته هدینی کا کی ویل چې کوم کسي ته اختیار ملاو شي ته د اختیار د ځان له طلاق ورکه نه کاغه د مجلس ته پاتېږي نو خيار ختم موږ وی قبل الافتراق د مجلس ته بدلیدل نه مخکې بزان له طلاق ورکه نه چې پاتې دله نو به وای چې پاتې دله اگر چې مجلس لانه دی بدل شوی خدا پاتې دل دلیل دی اعتراض دی چې وای ځان له طلاق نه ورکوم الته به ویل یلته هغه هداینی کا کی چې په خلاف د بیا سرب کی الته که پاتې کی سبق نه کوي ځکه دلیل دی اعتراض نه دی لا مجلس خو قائم دی کنه نو په پاتې دو سره مجلس ختميږي نه هدوم رده چې الته دلیل دی اعتراض دی او دلته لانه دی لانه يبطل المجلس خيار باطليږي د اعتراض په وجه وان بعض ذهب بالفضه وليس بكسوق سونه په چاندي خرڅي دام بیا سرب ده نو به خو جنس بدل شو چې کله جنس بدل شي نو به کمیز ته جایز دی موږ ربا کې ویلو البته دومره د چیدن بيدین با قائم وي اګه شبه علت موجود دی نو شبه ربا به منه وان بعض ذهب بالفضه جاز التفاضل جائز دی وللعدم المجانسه د علت یو جز ختم شو جنس نه دی او وجبت تقابض بکی واجب دی البته دلیل لقوله علیه السلام بخي آسان دی الذهب بالورق کڅوک ذهب په چاندي خرڅي نو ګوره دا رباده الا ها وها ها ک لاس پلاسینه به ټیک دا یو ور مجلس کې ور کې بلې ور کې فین افترقا فی السرب قبل العوضین او احدهما بطل العقد بل ګوره بیا سرب کې کپدوړو ایوازانو قبضه ونشي مجلس کې دا درې مسله شو لکه دا دغه نتیجه ده دویمي یا په یو باندې ونشي نو بس بیا سرب باطل له نه رسي بیا کپدوړو ایوازانو باندې مجلس کې قبضه ونشي یا په یو وشي یا په یو ونشي نه به فین افترقا کچری دوه جدا شي په صرف قبل العوضین قبل العوضین مخکې د قبضه دی ایوازانو نه او احدهما یا مخکې د قبضه د یو د عوضنا مطلع العقد وقت بباطل شي ولی شرط فوت شو کنه مجلس کې قبضه کول لفوات الشرط او قبضه کولو ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه برو ګره لکه بیا سرب کې خيار ټیک نه دی چې ما هدایت بیا سرب کو خپل منس کې وضو ته چل کمال به خيار وي نه ده صحیح یا زو هدایت ته هم شتیرا لا یدن بيدن هم دلته مجلس کې قبضه راک استاد عوض اوزبه به مش پستر کو منیټه به کې مقرره شي نه پکې خيار صحیح دی خيار شرط او نه پکې اجل نیټه صحیح ده وجه سره تاسو له ګورئ عوضانو کې قبضه ضروری د ملیسه پوه شوي په دا خو مسله شولا نو که اوس یو تخيار وي مثلا ما تخيار دی نو موږ ویلو چې کله بای تخيار وي مبیا د بای د ملک نه وزي ویلې مو کنه مخکې نو دې کې خدا یو عوض د من وجن مبیا ده لازم د قبضینه ونه وتلو ملک نه ونه وتلو
که هدایت قبضه کوي نو قبضه له اعتبار نشته قبضه خو هغه اعتباري چې قبضه سره ملک راشي خو ملک نه راځي نه که یو له خيارو نو به چې کوم شی واجب دی کنه قبضه هغه نه پوره کیږي او دویم کچره یو پکې ول زبه مش پس تر کوم نیټه وا نه به هم قبضه مجلس کې چې کوم واجب او غو نشولا دا پکې نه چلیږي وره ولهذا د دې وجنه چې افتراق بلا قبضه عقد لرباطلی سینه د شرط د خيار فی بیا صرف کې اول الاجل نه پکې نیټه سیدا ولی لان باحدهما ذک په خيار سره هغه مراد ده لا يبقى القبض مستحقا قبضه نه باقی پاتې کیږي واجبہ قبضه واجب نه پاتې کیږي ولی خدل تربای د ملکیت نه وته نه دی نه بل قبضه و به څنګه صحیح شي او په دې دویم کې چې نیټه پکې وي التا يفوت القبض المستحق كما قبضه چې واجب او هغه فوت شولا پس پوینه شولې به یو کې استحقاق فوت کیږي حق نه جوړيږي د قبضه دا کله چې خيار وي او دی بلکې حق جوړيږي خدای چې فوت شو فرق معنی پوه شولې یو کې استحقاق فوت کیږي بلکې مستحق فوت کیږي الا اذا اسقط الخيار في المجلس ها ما هدایت به سرب کوله ما وتویل چې مال به خيار وي یا غول یا ما وغي کی ویل چې لکه مې شپس په زدر کومه به په دې مجلس کې ویل چې لکه دې سره غو سرب هغه فاسدیږي نو د سکو چې واپس ختمو بس خيار ختم دی بل صورت کې نیټه ختم لاس پلاس در کو به څه حکم به جایز نه غواړي نمخې تر شوی و دا مسله ښه مونږ ویلو چې کله فساد راشي او په صلح عقد کې نه او مجلس کې ختم کی نو بیا صحیح کیږي واپس بل الفاظ دیگر چې کله فساد کمزوري مجلس کې ختم کی نه لا قرار نه نیولې بس به بیا صحیح کیږي که صلح عقد کې فساد به کار نه ور کوي او یا مجلس بدل شو به فساد قرار نیولې به واپس ختميږي نه دا مونږ ویلو کنه البته امام ظفر رحم الله ویل چې یو بل شی فاسد شو به وصی کول نه شي وګورئ الا اذا اسقط الخيار مگر دا که ساقط شي خيار په مجلس کې فيعود نو واپس بشي جائز والی ته الى الجواز ته ولي لارتفاعه ذک فساد ختم شو قبل تقرره لا تقرر قرار نونی ولی مجلس نو بدل شوی او دې کې خلاف دی امام ظفر رحمه الله دې تیر شوی ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه حتى لو باع دينارا ب10 دراهم ولم يقبض ال10 حتى اشترى بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد اکبر وګورئ مليسم دا څلورمه مسله ده هغه دا چې د قبضین مخکې که څوک په خپل وس کې تصرف کوي نشي کولای هغه مال 10 درهم ورکول هغه مال راکول وزب خپل 10 درهمو کې کوم چې مال هغه راکوي د قبضین مخکې تصرف کوم دا نه ده جایز دغه مثال صاحب دې خپل بیان کړی دی هدایت ته هم زه تعالی 10 درهم در کوم هو درواله هغه زه تعالی 10 درهم در کوم بیا صرف ده کنه خلا راکړی نه دی ما ته ولسی وکا چې دا کم 10 درهم ته مال راکې بدی کې مړ بسور کې کپڑا راکا دا نه ده جایز کا ولې دا ما تصرف کو مخکې د قبضې نه پکې څنګه تصرف چماغه پیسو باندې مدنه کپڑا واخیستله یا د بل نه علم یادنه نه دسي په خبره باندې پیږي نو او نو قبضینا نو قبضه فوت شو لنډه ده نو تصرف کول قبل القبضه دا سل کې قبضه فوت کول دي ولا يجوز التصرف جائز نه دي تصرف في ثمن الصرف کې قبل قبضه اورا حتى لو باع دينارا ب10 دراهم ما یو دینار خرج کو پلسو دراهم باندې هدایت لمی دینار ورم کو هغه مال لالس دراهم نو را کړی ولم يقبض ال10 مال 10 نو قبضه کړی حتى اشترى بها تر دې چې ما به بدغه دراهم باندې دنه واخستله کفړه نو فالبيع في الثوب فاسد دا بیا بسوب کې فاسد ده ولی کچری دا بیا بسوب کې صحیح کو نو به خو بیا سرب فاسدیږي کنه یار به خو قبضه فوت کیږي نو د سی به وکړو چې دا دویمه بیا به فاسد کو الکه هغه به ټیک نه کو نو حکم بدای چاله که هدایت ما درته ویلو په دله سود راهمو کې کپڑا را کاغه فاسد ده بسا پرېدا
لمجلس کې بس دراهم راواله کا چې دا به صرف ټیک شي نه یا باغ مخ کې بیا خرابو یا بدا خرابو نه رسې به وګورئ لأن القبض مستحق ځکه قبضه خو واجب او باقت کې نو ته چې لکه د دې حق کنه د فوت کو څه خبره نشته لري کده غسړ یک شي ولا تور کا دې کو نه کې دي شي لدین یې منګه کړه ګوره لکه مجلس سمویل ته چې لکه خود د حق بس قبضه ونکړه څه خبره نشته نه دا قبضه کول د شریعت حق دی د ازما مستفا معاف کېدو نه کیږي کا ځکه قبضه دا واجب او بالعقد دا قد بوجه حق لله تعالی د وجه د دین چې د الله تعالی حق دی او فی تجویزه او کومنګ جایز کو دا غبه مخکنی جایز کو نو بس به خو قبضه فوت کیږي نه رسې به یعنی بیا په کپڑا کې جایز کو وکانه ينبغي يجوز العقد في الثوب كما نقل عن ظفر الاكبر وګوري کله بیا صرف ټیک نشي نو بیا یا توجه مسورت بیا راوړوي د سره ما د یو دینار ورکو زما بلس درهم پوری ولا مجلس قائم دی موت د لس درهم کې کپڑا راکا نمنګ ویلو کپڑا کې بیا صرف څه شي فاسد شي ځکه کچریږي کې صحیح کو نو د بل بیا خرابېږي دا ویلو کنه امام ظفر رحم الله وی مړه کپڑا کې هم صحیح شي کنه خدا قدرهم دی بلاس ما ته راکی بیا صرف هم ټیک شي او پاتې شول د کپڑے مسله هغه کې بوله به واپس دا دراهم نور ور یا بوله نور ور کما سباق نه کوي ځکه قانون دار چې دراهم چری سمانده په تعین سره متعین کیږي نه نو که حرام پیسې ما سره وي او د یوسف نه مې کو سودا خستله دنه مې مثلا اوریجه خستلې اما ته هو د دې پیسې اوریجه راکا د دې 100 روپو دراله راکړلې او به دا اوریجه ما واخستلې 100 روپې مې دل ورکړې دل دا 100 روپې خستل ټیک نو مال دا اوریجه خستل ټیک نه دي ها کسل روپې مې ودونی ولې هو بدی را اوریجه راکړه دراکړلې اوریجه او به ما دا سلګون وبجب کې خودلو حلال سلګون مې واخ سلامي ولا ورکو ناغه به واپس ټیک شولا ا د اوریجه والا څه شولا چې ور مې نکړلې کنه هغه مې جب کې خودلې او به مولا نور ورکړي به یو بس شولا دلته بدیله سو درهم باندې کپڑا خستلو ټیک نه وکنه مثلا درهم د مال قبضه کې راکی وای سره به ټیک شي ابه وز نور درهم یا د درهم د قبضه نه پس ورکم هغه هم څه شي هغه هم څه شي ټول به څه شي دا څه کوي وګورئ وکانه ينبغي مناسبه دا يجوز العقد في الثوب چې هغه د کپڑا کې صحیح شي او په دې سرب کې به مل صحیح شي درهم ورکی کورې نه کې به هغه خرابېږي كما نقل عن ظفر ولأن الدراهم لا تتعين فينصرف العقد الى مطلقها عقد مطلق لسو درهم متواوړي دنه چې ما کپڑا خشي بزا په مطلق معنی شولا او کله چې وسله وای چې لکه بس په لسو راکه مطلق وای سیده بلکې ما ته ویل چې نوټو ته ونی چې بده راکه حرام هم سیده کبه بل ورکی مخکې راځي ولكننا نقول لكن من وایو بهم ټیک نه ده د کپڑے ولا به چې دغه فاسده ده ولی السمنو لک بروګری مولي سي منګ وایو دا ځکه جایز نه ده توجه چې بیا سرب کې د سمن بیا به سمن معنی کیږي یو مسله او بيع دا بيع ده یو مسله او په بيع کې هو اصل شی مبيعوي نو بدی سمنینو کې به یو سمن مبيع مقررو که مقرر نه کو بيداله څنګه بيع د چې مبيع بکې نشته مبيع خو اصل د بابا کې نو کوم مبيع مقرر کو ترجیب بلا مراجعه راځي نه شنده سی بو کو هر یو من وجین مبيع کو هر یو من وجین سمن کو نو بابا یې سرب کې هر یو من وجین مبيع هر یو من وجین سمن په دې مسله ټول پوي شو اوس راشه ما هدایت له دینار ورکو او د بوري می پاتې لس دراهم ماغه مسله ده دغه لس دراهم من وجین مبيع ده او من وجین سمن دي اوس که زبد له سود دراهم باندې د نه کپڑا لما دا خو قبل القبضه په مبيع کې تصرف را لې پیږي کنه مبيع کې قبل القبضه سره لې ګوري چې مبيع قبل القبضه سره خرڅې نه ده صحیح ده دغه نه کپڑا دا سمن منګ جوړ کړو دغه سم دغه چې د لس دراهم دین مبيع جوړ کړل نو بیا می خرڅ کړل د قبضې نه مخ کې او کپڑا می به واخصله دا صحیح کیږي دا بیا کپڑے والم نه ټیک وره ولكننا نقول الثمن چې په باب د صرف کې دا خو مبيع ده ولکه صرف سمن څنګه مبيع جوړه
واورا وای بیا کې هم بیا جوړول ضروری دی او دلته یوم نه ده لأن البيع لابد له منه ځکه بیا چې دا بدی کې ضروری ده لابد له لابد د بیا د پاره منه د مبینا او دلته ولا شيء سوى الثمنين نه لو بل څوک چې مبي جوړ کو نو دواړه یو جوړ کا ترجیح بلا مرجع راځي نشو نو دواړه به جوړ کو من وجين فيجعل كل واحد منهما وبغر زول شهر واحد بدوړ کې مبيا ولي یو ولي نه جوړ لري عدم الاولویت اولویت نشته چې هغه منګه مبيا جوړ کو هغه اولاد او د بلنه د داسې تشتنه وبيع المبي قبل القبض لا يجوز وبيع المبي قبل القبضه جایز نه ده نو لس درهم مبيا دا وزي مخکې خرڅومه په کپړه باندې دا خو جایز نشو وليس اعتراض الک عدالت څنګه مبيا د مبيع خو بتین متعین کیږي کنه خو عین شی وی دا خو دین دی دا خو بتین متعین کیږي دینه څنګه مبيع جوړه جواب دا خبره درته چا کړی دا چې مبيع کې عینواله ضروری دی او بتین به متعین کیږي مسلم فيه ببيع سلام کې مبيع وی کنه وی هغه بتین متعین شوی نه یا خو ما فی الذمه هو غیر متعین وی وليس من ضرورت كونه مبيعا او نه د وليس من ضرورت كونه مبيعا او نه د کېدلو د دې د مبيعين ضروری دا خبر اي يكون متعين شرادي متعين وي لکه په سلام کې وګوره کما فی مسلم فيه کې ویما هغه سره د دې نه چې مبيع ده بهم د ضرورتونو نه د چاري متعين ويجوز بيع الذهب بالفضه مجازفه لکبر وګوره لکه د ذهب او د چاندې او د سونې ترمنځ کتبه کې دراهم او د نانیو ترمنځ یعنی جنس چې بدلی اٹکل هم کولای شي ها که جنس په جنس کې اٹکل به نه ده جایز ولی اٹکل کې د کمی زیاته احتمال وي نو که جنس بدل شي کمی زیاته خاصم جایز دي سباق نه کوي او که جنس نه بدل شوی نو به پکې د کمی زیاته احتمال له خوري بعد اگر چیرې صحیح وخیږي کنه صحیح برابر به هم نه ده جایز وجه سره مولوی صاحب دا کمی زیاته په علم د عقیدینو کې دی له اعتبار دی چې کمی زیاته شته کنه نفس الامر له اعتبار نشته نه چې کله اٹکل خرڅ کړلا نو علم عقیدینو کې احتمال شته چې کمی زیاته وي اگر چې نفس الامر کې برابر وي دی له اعتبار نشته نفس الامر کې څنګه وا ويجوز بيع الذهب بالفضه مجازفه اٹکل سیدا لان المساوات چری غیر مشروط انده خوشت نه فيه بدی جنس بدل شي ذهب بالفضه کې ولكن يشترط القبض في المجلس ها قبضه في المجلس ضروري ده نساج ولني شي لما ذكرنا بخلاف بيعه بخلاف د بيع د ذهب او بجنس بذهب معنی مجازفتن یا د چاندي په چاندي معنی مجازفتن ده نه ده جائز لما فيه من احتمال الربا تک بده کې احتمال ده ربا راځي نو کروستي ناب کړل یو شان وخت لبه هم نه ده جائز ولی منګوي نفس الامر کې مساوات نه ضروري بلکې په علم کې ضروري دي او اٹکل کې بدن لګي دیو جن فقاو دا قاعده ذکر کړی دا چې اموال ربویو کې هم جنس وایي کې اٹکل نه ده جایز دا مخکې موږ په ربا کې بیان کړی و